نو موسی خان خیل کې دا یو کوالټي و چې هغه به سحر په مولا بانګ باندې ما په روډونو کتو ګرځېدو و هغه په ریپورټینګ کې نو دا د هغه یو پیشن و د دې خپل پیشې سره یو ډیډیکیټډ صحافي و ډېر یو نر بهادر صحافي و موږ د سینیر نوم خبرې اورو زموږ سره دغه چې دی برای راست په واسطه نه راغلی خو څنګه چې فیاض صاحب او شهید عالم صاحب د هغو قصې کوي او کله چې هغه شهید شو په هغه ورځ چونکې زموږ سپاه سالار فیاض صاحب و او هغه لاس چې نو هغه مکان باغ چوک ته راوړو په هغه وخت کې موږ موجود وو او د هغه دپاره چې کوم احتجاجونه او دغه وشو اواز پورته شو نو زه دا ګڼم چې کوم زمونږ د غازیان صحافیان دي په خاص توګه که زه ذکر وکړم د فیاض صاحب شهید عالم صاحب دو د سوات په امن کې د موسی سره څنګ په څنګ چې دی نو کردار ادا کړی دی اوس هم زمونږ چونکې تېرو ورځو کې حالات خراب شوي دغه د صحافت غازیان چې دي هغو د خپلو سټوریانو په وجه چې دی دلته کې په سوات کې هغه امن دوباره برقرار کو کله چې د فیاض صاحب سټوري رااله او د هغې نه پس په خلکو کې یو شعور پیدا شو د صحافي کار هم دا دی چې هغه په معاشره کې د معاشرې په خلکو کې شعور پیدا کړي هغه سټورۍ راتلو نه پس چې نو ټول سوات خلک راووتو په روډونو او د امن دپاره یې نارې بلندې کړې چې یاره موږ دلته امن غواړو نور لاشونه نشو راتولی نو زمونږ هم دغه د اوسني صحافیان چې دي زمونږ دغه هیله کوو چې یاره موږ به د امن دپاره د دې خاورې دپاره کار کوو د دې ځای د خلکو دپاره به کوو چې یاره دلته کې د دې ځای خلکو صحافیانو ډېر قربانیانې ورکړي دي دوی به نورې قربانیانې نه ورکوي موږ په دې خاوره امن غواړو د دغه امن دپاره به دلته کې موږ خپل کردار لوبو څنګه چې رشید اقبال صاحب وایي چې موږ له پکار دي چې موږ یوازې په شهادت نه یا د مرګ نه پس خپل دغه ونه کړو ملګري یاد نه کړو بلکې په ژوندانه هم یاد کړو فیاض صاحب مراد ته وایي چې یاره رفیع الله به د عیسی نه پس خطاب وکړي ما نه زمونږ سینیر دلته کې دي زه خو د صحافت یو ورکوټې طالب علم یم دا مشران به مخکې راپاسي زه به وروسته راپاسم او زه د دې کم دلته کې چې د غازیان صحافیان دي په خرابو حالاتو کې او یا وس خپل کردار لوبوي زه د دو د موسی خان خیل سره هغه ته خراج عقیدت پیش کړدونه پس دې صحافیانو ته خراج تحسین پیش کوم چې دو خپل کم کردار دی په ډېر ښه ډول باندې ادا کوي او موسی خان خیل حوالې سره به زه دا ووایم چې هغه زمونږ د صحافیانو دپاره یو رول ماډل و بیا په خاصه توګه د صحافت طلبا چې کوم دي د هغو دپاره چې هغه د خپل پیشې سره څومره ډیډیکیټډ او څومره هغه مطلب دا په نره باندې دا دغه کړی اکثر نوي کسان ناشي نو وایي چې یاره صحافت کې څه څه زده کول نو زه ورته اول دا خبره کوم چې په صحافت کې مین شی دی یره چې تا کې یره نو ته صحافت هېڅکله نشي کولی که په تا کې ډېر کوالټیز وي خو یره داسې یو شی دی چې دا پیشه چې دی نو دا د بزدله خلکو نه ده دا د نرانو خلکو ده څنګه چې موسی خان خیل زموږ دپاره یو رول ماډل دی او اوس په غازیانو صحافیانو کې زموږ د سینیر ملګري چې کوم موجود دي د دونه مطلب دا چې موږ د دو په لاره باندې روان شو د دونه زده کړي وکړو او د خپلې خاورې دپاره د دې علاقې دپاره کردار ادا کړو زه به یو ځلې بیا دلته چې څومره قدرمن عزتمن مشران راغلي ستاسو ډېره مننه کوم شکریه ادا کوم او الله دې ستاسو قدر وکړي چې تاسو زموږ د رور د 14مې برسۍ لرلی موږ له عزت راغو الله دې تاسو ټولو له عزت درکړي ډېره مهرباني خوشحاله شم